د یو ملګري تپوس کړی دی، وایي ډاکټر صاحب په شوګر کې انسولین ښه دی او که ټابلیټ ښه دی؟ نو ګورئ زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم چې شوګر چینو ته ویلی شي او چې کله چیني زموږ په وجود کې زیات شي د هغې په وجه باندې به زموږ وینه ټینګېږي او چې کله زموږ وینه ټینګه شوه دا به زموږ په نرو رګونو کې صحیح طریقې سره ګرځي نه، چې سترګو ته نه رسي، نظر به کمزوری کېږي، ویښتو ته صحیح طریقې سره ویښته به غورځېدل شروع شي. زموږ د جسم هرې حصې ته یعنې په زړه کې چې کله ټینګه وینه ګرځي ظاهره خبره د زړه مسلې به پیدا کېږي، ګردو کې به مسلې پیدا کېږي، خپو کې به مسلې پیدا کېږي. نو ګوره مسله کوم ځای کې ده؟ وینه ټینګه شوې ده. د څه په وجه؟ د چینو په وجه. اوس د چینو د کمولو دپاره څومره ګرانې دوايانې مونږ خورو او بیا انسولین څونه په مشکله ځان ته ستن لګول څونه مشکل کار دی، هغه هم مونږ کوو. که چېرې د دې دواړو نه یو اسانه طریقه کومه چې نبي علیه السلام فرمایي چې پرهیز د علاج نه بهتر دی، نو بغیر د دوایي نه، بغیر د انسولینو نه ستاسو د شوګر لیول نارمل کېدی شي. څنګه؟ هر هغه څیز چې هغه ستا د شوګر د لیول زیاتېدو باعث ګرځي هغه کمول پکار دي، بندول پکار دي. یو خبره یاد وساتئ ټایپ 1 چې کوم دی نو هغې دپاره انسولین چونکې لګول څه مودې پورې ډېر ضروري دي ځکه چې په جسم کې بیخي جوړېږي نه. خو زه کومه خبره کوم نو دا زه د ټایپ 2 مریضانو دپاره کوم. نو څومره ګرانې دوايانې تاسو استعمالوئ د دې ټولو نه ضروري څیز چې کوم دی نو هغه پرهیز دی. هر هغه څیز چې هغه ستاسو د شوګر د زیاتېدو باعث ګرځي، د وینې د ټینګېدو باعث ګرځي، هغه کمول پکار دي. څنګه به پیژنو؟ اکثر زه تاسو ته وایم د شوګر د مریض دپاره 2 څیزونه ضروري دي، علم او عمل. علم د څه نه؟ علم هغه څیزونه چې تا له نه دي ښه، عمل به پې په خپله باندې کې